ابرهه د حبشو د باچا د نجاشي د طرف نه یمن حاکم دا مقرر کړی شو جوړ کړی شو. یو ورځ ابرهه ښکار د فاره صحرا ته راووتو، وی کتل یو غټه ډلې ولیده چې حاجان حج ته روان دي، حج ته ځي. ده اراده وکړه چې دی یو کنیسه دا جوړه کړي د صنعا د ښار په اطرافو کې. قص اراده وکړو، یو ښکلې ښایسته کنیسه دا تیاره کړه، اباد یې کړه، جوړه یې کړه، او په هغې کې د حسن چې کم کارو، د زیب او د زینت کم کارو، نو هغې پکې د سرو زرو سپینو زرو باندې دا وکړو. ډېره ښایسته بهترین یې جوړه کړه او خادمان یې پکې مقرر کړله. او د هغې نه وروسته اعلان وکړو چې خلک به اوس د حج دپاره دلته راځي، بیت الله شریف ته به، حرم شریف ته به نه ځي. نو چې کله دا خبره وکړله مسلمانان په دې باندې غصه شو چې اوس به مونږه په دې زړونو کې خو د الله د کور مینه او محبت دی، مونږ اوس د حرمینو شریفینو په ځای باندې دلته راځو. دا د دې لعین اراده او قصد دې خبرې کړو، دا کلیسا یې د دې لپاره آباد او جوړه کړه. نو د بني کنانه د قبیلې یو نوجوان راغی او په هغې کې ډک او دسمات یې وکړو، او یو نور څو عرب نوجوانان راله او هغې ته اور واچو، کلیسا یې ورله وسوځوله. ابرهه په دې باندې ډېر زیات غصه شو او د خانه کعبې د ورانولو اراده یې وکړه چې تاسو ما آباده شوې کنیسه وسوځوله، زه به اوس خانه کعبه چې کوم دی دا ورانوم. ځان سره جنګي وسایل راواغسته، 40 ځان سره پیلان هاتیان راواغسته او په مکه مکرمه باندې لښکرکشي وکړه. عرب هم جنګ ته راووتله خو هغې مغلوب شولو. ابرهه لښکر ته د مالونو د لوټ کولو حکم وکړي، تاسو مالونه لوټ کړئ. چې په دغې لوټ کړی شوي مالونو کې 200 اوښان دا د عبدالمطلب صاحب چې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نیکه دی. عبدالمطلب صاحب په دغه وخت کې د قریشو سردار او د خانه کعبې مشر. قریشو ته یې د مکې مکرمې د خالي کولو امر او حکم وکړو چې خانه کعبه دا اوزګاره کې خالي کوي. عبدالمطلب صاحب چون کې د هغه 200 اوښان ابرهه دا بوتلي، ځان سره یې څو مشران دا واغستلو او ابرهه سره د ملاوېدو دپاره ځان سره بوتله. عبدالمطلب صاحب د الله رب کریم ډېر لوی شان او ډېر لویه دبدبه دا ورنصیب کړې وه. د عبدالمطلب صاحب په لیدو سره کله چې د ابرهه نظر دا پرېوته ډېر زیات مرغوب شو او ډېر په اکرام او احترام سره یې مخې ته راغی. ځان سره یې کېنول په تخت باندې مناسب ونه ګڼل. ابرهه په فرش باندې کېناستو. عبدالمطلب صاحب د خپلو اوښانو مطالبه وکړه چې تا زما 200 اوښان دا راوستي دي، زه لهذا خپلو اوښانو مطالبه کوم چې ما ته د خپلو اوښان دا میلاو شي. ابرهه ډېر په تعجب سره وویل تا خو د خانه کعبې د بیت الله شریف اډو ذکر ونه کو، د هغې په باره کې اډو تا سفارش ماته ونه کو چې خیر دا مه روانوه، دا تا چې کوم قصد اراده کړې ده دا پرېږده. عبدالمطلب صاحب ورته عجیبه خبره وکړله، ورته وایي انا رب الابل، زه د اوښانو مالک یم، وللبیت رب سیمنعه، د خانه کعبې رب شته، مالک شته، هغه به د خانه کعبې د بیت الله شریف حفاظت کوي. د دې وجې نه زه خپلو اوښانو مطالبه کوم چې زه مالک یم او د خانه کعبې رب شته دی، مالک شته دی، هغه به حفاظت دا کوي. عبدالمطلب صاحب
چې کله اوښان راواغسته د خانه کعبې دروازې ته لاړ د ابرهه نه واپس شو اوښان یې نظر کړو او د خانه کعبې د دروازې زنځیر یې ونیو او دعایي اشعار یې وي لا هم ان المرء يمنع رحله فامنع رحالك ای الله بنده د خپل ځای حفاظت کوي نو تاسو هم د خپل ځای حفاظت دا وکئ د خپل کور حفاظت چې کوم دی دا وکئ دعایي اشعار یې ووي او ویل چې ستا د حرم د ورانولو قصې کړی دی ستاسو عظمت او جلال خیال ونساته اشعار یې وي او د خپلو ملګرو سره ابي قیس غر ته وخته ابرهه د خپلو پیلانو جنګي وسایلو سره یو ځای را روان شو کله چې حرم شریف ته را مخامخ شو د پیلانو غټ پیله چې د هغه محمود نامه وه په سجده باندې پرېوته وړاندې یو قدم دا وانغسته ډېر یې ووهه ویې ټکو چې دی حرکت وکړي او مخکې لاړ شي دی په دې پرزونې کې دي چې په دې کې یو دم اسمان کې د مرغانو یو سیل را پیدا شو د هر مارغه توتکر کې سره درې توتکانې دي یو به په خوله کې نیولی یو به په یو پنجه کې نیولی بل به بل پنجه کې نیولی او چې کم یو کس به پې وویشته دا انسان به مکمل سیره او دا کاڼې به ترې لاندې وتېده تیره تیره داسې او چې کم کس به په کم کاڼې ویشته په هغه کاڼې به د هغه نوم دا لیکلی شوی و د ابرهه ټول لښکر یې خلا که یو ابرهه پاتې شو ابرهه په تیښته راغی نجاشي ته او خپل ټول جریان یې ورته تیر که قصه یې ورته وویله چې کله یې قصه خلاصه کړه جریان یې ختم شو په دې کې یو مارغه راغی او ابرهه یې هلته وویشته هلته یې هلاک نو عزتمندو الله تبارک وتعالی د خپل کور